د اختر د مونځ طریقه مسلمانانو ورونو یو ځل بیا په مونږ او تاسو باندې د الله رب العزت فضل او احسان دی چې زمونږ او تاسو په ژوند کې د غټ اختر د خوشحالي زمونږ نصیب کړه او په مونږ باندې یو ځل بیا د غټ اختر خوشحالي راغله. نو دا د غټ اختر مونځ او د اخترونو مونځ داسې وي چې دا په کال کې یو ځل وي او اکثر د خلکو نه دې طریقه هیره شي. بیا چې کله د اختر په ورځ په مونځ کې ودرېږي نو یو بل ته ګوري چې اوس به دې تکبیرات به څنګه کوي، دی به داسې څنګه کوي، دا به داسې څنګه کوي. خپل مونځ ته توجه نه وي د دې د وجې نه چې هغه نه طریقه هیره شوي، نو خپل مونځ ته توجه نه وي، د بل مونځ ته یې خیال وي چې اوس به دی څنګه کوي او دا به څنګه کوي چې زه به هغسې وکړم. نو انشاءالله دغه ویډیو مکمل وګورئ. په دې کې به تاسو ته د اختر د مونځ د غټ اختر د مونځ طریقه ښایو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د ثواب په نیت نورو مسلمانانو ته ور ورسوئ. انشاءالله ټول به د دې نه طریقه زده کړي. د ټولو نه مخکې د غټ اختر مونځ نیت دی. نیت چې دی دا د زړه دی جي. ته چې کپړې دې بدلې کړې او دې لامبل د کور نه راووتې او د عیدګاه طرف ته روان شوې، نو بس دا ستا نیت دی چې زه روان یم د اختر مونځ کوم، بس دا کافي ده. د هغې نه پس چې کله مسجد ته راغلی او امام صاحب کله مونځ ته ودرېږي، مونځ ته چې کله ودرېږي نو تکبیر تحریمه به وکړي، الله اکبر، سبحانک اللهم وبحمدک، دا به ووایي، ولا اله غیرک. دا چې کله امام صاحب ووایي د هغې نه پس به سوره فاتحه یا اعوذ بالله بسم الله نه وایي، ډایرکټ به 3 تکبیرات وشي، الله اکبر، لاس به اوچت شي، لاس به بیا لاندې ځوړند کړي، بیا الله اکبر، بیا به لاس ځوړند کړي، بیا الله اکبر، بیا هغې نه پس به لاسونه وتړي او امام صاحب به د هغې نه پس بیا اعوذ بالله بسم الله او سوره فاتحه او سورت شروع کړي. د هغې نه پس به ته یو رکعت به ستاسو مکمل شي. یو رکعت چې وشو د هغې نه پس چې بیا امام صاحب ودرېدو، امام صاحب به بیا سوره فاتحه او سورت ووایي، نو د سورت نه پس به ډایرکټ رکوع ته نه ځئ، ډایرکټ به رکوع ته نه ځئ، بلکې څه به وي، سورت چې ویلو مثال قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دا سورت ویلو نو ډایرکټ به رکوع ته نه ځئ، بلکې څه به کوئ، ډایرکټ به تکبیرات شروع شي، الله اکبر، لاس به بیا ښکته کوي، بیا الله اکبر، بیا به لاس ښکته کوي، بیا الله اکبر، بیا به لاس ښکته کوي او په 4م تکبیر باندې او بیا رکوع ته لاړ شي. بیا به د هغې نه پس مونځ پوره شي، بیا به خطبه وشي، بس دغه د اختر د مونځ طریقه ده. نو کوشش کوئ چې دا خپل هم زده کوئ او نورو مسلمانانو سره هم ضرور شیر کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي.